چې ان شاء الله تعالی دا موږ داسې سیستم کوو او دا زموږ یو اراده وه او اوس موږ اراده ده چې زه یم چې حرم شریف زموږ د سید عادل هومیوپیتیک هسپتال د نماینده نه خالي نه شي. پر روان وخت کې به ان شاء الله تعالی د 24 اپریل بیا موږ کوپري شروع کړي دي او دا به 3 میاشتې پس په هر 3 میاشتې پس په زموږ کوراندازي وي، هر 3 میاشتې پس په زموږ کوراندازي وي. په هغه 3 میاشتو کې لکه 3 میاشتې پس چې موږ کومه کوراندازي وکړه را روان وخت کې ان شاء الله تعالی چې کومه کوراندازي کوو پای کې به بیا 3 کسان راخیږي 3 کسان به راخیږي چې اوس دا موږ کوم ګروپ روان یو دا چې اوس کومه کوراندازي شي دا 3 کسان موږ سره په یاد لاړ شي. خو هغه 3 کسان چې هغه کې د کوم یو تیاری هغه پاسپورت تیاری دغه ارسه برابرۍ نو هغه به موږ ځان پسې راغواړو چې زموږ هلته اتلس ورځې برابر شي نو دلته به موږ هغه بله 3 میاشتې پس چې کومه کوراندازي شوي هغې کې به یو تن راغواړو. بیا چې کله هغه کوم یو یوازې کم کس تللی دی او د هغه اتلس ورځې برابرېږي نو موږ ورپسې بل کس راغواړو. نو دغسې به 3 میاشتو کې به 3 کسانو باندې موږ کوراندازي وکړو. اوس په هره میاشت کې کوراندازي کول دا خلک بار بار راجمع کول دې ته به زه په پښتو کې هم چې تنګول وایي خو او ګران کار هم دی. نو 3 میاشتې پس چې موږ کوراندازي کوو نو پای کې موږ 3 کسان راخیږو. په هره میاشت کې به یو کس ځي چې هلته کوم کس د حرم شریف نه راځي نو دلته به ورپسې بل تیاري هغه به ځي هغه به هلته چارج والي او دی به هلته پاتې شي دا بل به را رخصت کړي. نو دغه شان به زموږ په دغه چې کوم دی د سید عادل هومیوپیتیک هسپتال نیټورک یو نه یو نماینده به خامخا هلته موجود وي او هر وخت به په بیت الله شریف کې په حرم شریف کې به دا چغې شروع وي چې یا الله سید عادل هسپتال نور هم کامیاب کړي یا الله پاک د سید عادل هسپتال مریضانو له نور هم شفای کامله ورکړي او هغوی په وجود باندې روغ کړي. دغه دعا دپاره چې کوم دی نو زموږ به هر 3 میاشتې پس کوراندازي وي بخنه غواړم هر 3 میاشتې پس په کوراندازي وي او هر میاشت کې چې کوم دی پای کې موږ یو کس لیږو نو داسې به 3 میاشتې د هغوی برابرېږي 3 میاشتې به زموږ د کوراندازۍ برابرېږي. دا سلسله به انشاءالله تعالی چې روانه وي لکه څنګه چې د لنګر دا سیستم روان دی دغه شان به دا هم روان وي. څنګه چې دا د خیبر پښتونخوا د هومیوپیتیک د ټولو د لوی هسپتال دی کوشش به کوو دعاګانې به کوو چې دا د ایشیا د ټولو د لوی هسپتال وګرځي. صحیح سیګرین صاحب دې وخت کې تاسو مین هډ کوارټر کې موجود دي چې کوم په تغوی کې موجود دي جی چونکې